أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. سورة النور 3 نمبر آیات. په دې 3 نمبر آیات کې د زناکارۍ یو بل لوی قباحت ذکر کیږي او دا مسله معلومیږي چې زناکاری یو داسې عمل دی چې د انسان خاندان د انسان تاریخ هر څه بدناموي او شرموي او یوازې پر سړي باندې اثر نه د په زنانه باندې هم دغه اثر کیږي. بیا د هغې په نتیجه کې چې کوم اولاد پیدا کیږي هم د زمانې بدنام خلک او د دې خلکو نه بیر دین کار نه اخیسته کیږي، هغه په معاشره کې بدنام شي، په هغې څوک اعتماد نه کوي. دغه شان د کې دا د مور او پلار ذمہواري هم ده چې اولاد دپاره به پیغور او داسې بیکاره تاریخونه نه پرېږدي چې په آینده وختونو کې خلک هغه اولاد ته هغه یادوي او هغه بد نسبت ورته کوي. الله تعالی وایي الزاني زناکار سړی لا ينکح الا زانیة دا نکاح نه کوي بغیر د زناکاري ښځې نه. زناکاري ښځې سره نکاح کېږي. وجه دا ده چې کله سړی زناکار یو معاشره کې معلوم شي د سړی زناکار دی، نو زناکار سره هېڅوک رشته هم نه کوي، د هېڅ چا هم نه خوښېږي، بس دغه شانته کېږي. نو په تر دې حده پورې چې یو زناکارې ښځې سره رابطه وشي چې هغه به دغه شرم باندې نه وي، هغه هم د ده په شانته کې هغه به دغه عزت باندې نه وي، نو بس د ده سره رابطه وشي او د ده نفساني خواهشات دغه شانته کې دي، په حیا او غیرت باندې دی نه، نو زناکارې سره رابطه وشي یا د مشرکې سره رابطه وشي هغه به دغه غیرتونو باندې نه پوهېږي، بس د هغې سره نکاح وکړي. والزانیة زناکار ښځه لا ینکحها الا زانیة نکاح نه کوي د هغې سره بغیر د زناکار نه. کومه ښځه چې مستقله زناکار وي، زناکاري خلکو ته معلوم وي، نو د ده په قسمت کې چې راځي هم زناکار سړی به راځي، سم سړی پکې نه راځي. او مشرکون یا مشرک سړی، دغه همدغه شر مسله ده. کله چې ښځه زناکاره بدنامه شي او سړي ته پته ولګي دغه جرایم پیشه زناکاره ده، بدنامه ده، نو هېڅوک یو پاکدامنه یو غیرتي سړی یو هوښیار سړی هغه سره د نکاح او د رشتې کولو ته جوړ نه تیار نه وي. چې تیار ورته نه وي نو دغه او دا خو دغه شان نه کې عادت وي، نو دی زناکار کس ګوري. چې زناکار کس ګوري پس یو زناکار ورسره رابطه وشي، یو د مشرک رابطه وشي چې هغه د خاندان په غیرت او په عزت باندې ډول خبر نه وي، د خبرو پروا نه کوي، هغې ورسره نکاح وشي. وحرم ذلك على المؤمنين او دا کارونه حرام دي په مؤمنانو باندې. دې آیات په الفاظو کې او په وضاحت کې لږ کې مشکلات شته او په دې وجه کې د مفسرینو کافي اختلاف هم شته په دې په اقوالو کې. صحیح قول او صحیح راجح انداز او تفسیر دغه وجه ما مختصر تاسو ته ووایم. ځکه په دې ځای کې دا داسې ده چې الزاني لا ينکح الا زانیة زناکار ښځه نکاح نه کوي، زناکار سړی نکاح نه کوي بغیر د زناکارې ښځې نه، د مشرکې ښځې نه. نو اوس د دې صحیح مطلب دی چې آیا د زنا د نه کوي یعنې نه کېږي که نه عام عادات داسې دی چې د داسې کس رابطه بل چا سره نه کېږي بغیر د زناکار نه بغیر د مشرک نه. د ځینې علماو قول دا دی چې زناکار سړی در زناکارې ښځې نه علاوه چا سره نکاح نه کېږي، دا یو قول دی. او دغه شان ده کې زناکار ښځه چې دا نکاح نه کوي بغیر د زناکار سړی نه، یعنې بل چا سره نکاح نه کېږي، زناکار سړی سره به نکاح کوي. دا یوه رایه ده. دویمه رایه دا ده چې مخکې ما وویل چې نه دا حکم نه دی، دا د زنا مذمت دی، قباحت دی، دا حکم نه دی، بلکې د دې مطلب دا دی چې زناکار سړی چې کله انسان زناکار هغه د نکاح په اهمیت باندې د هغې په فوایدو باندې نه خبر، صرف خپل نفساني خواهشات هغه به ځای کول او استعمالول که خوا که د هر طرف نه که به هر طریقه باندې د نفساني خواهشات پې غالب شوي او دی مغلوب کړی، نو داسې سړی چې دی نو هغه خو دې ته نه ګوري چې اولاد دې دینداره شي. او دغه شان ده کې د زنانه چې کوم حقونه د نکاح چې کوم حقونه دي چې هغه مهر دی، خرچه ورکول دي او دغه شان ده کې ګټه وټه کول دي، زناکار سړی د اخلاق دومره زیات خراب شوي
چې هغه به دغه خبرو باندې نه د خبرې ډېر لوی جرم ګڼي او دې ته جوړ نه دی، هغه صرف خپل نفساني خواهشات سړولو پسې ګرځي. نو په دې طریقه باندې دا سړی چې د نکاح نه کوي بغیر د زناکاري ښځې نه، ځکه چې زناکار خو خلک پېژني چې زناکار دی او دی به داسې کوي چې دا چې ښځه اخلي نو څنګه سره به اخلي، نه اولاد مقصد دی، نه هغې خرچه ورکول، د زنا چې د نکاح چې کوم شرعي احکام او شرعي حقوق دي د هغې پروا دی نه کوي، د اخلاق خراب شوي دي. اوس چې چا سره نکاح کوي، کومې زنانه سره نکاح کوي، نو دی به په دغه نیت باندې کوي چې خپل نفساني خواهشات پکې ساړه کړي بس. اول به داسې رابطه نیسي که داسې رابطه نه برابرېږي نو مجبوراً به نکاح کوي، لیکن د نکاح نه بعد به د نکاح احکام نه ادا کوي، نه به خرچه ورکوي، نه به مهر ورکوي. د زنانه چې کوم حقونه دي د هغې پروا به دا نه کوي. نو چې په دې باندې عام خلک پوهېږي چې کوم خلک په دین باندې خبر یو تجربه یي چې زناکار سړی د عامې ښځې د اخیستلو قابل نه دی، نو په دې کې دی داسې وکړي چې په دغه ناجایز طریقه باندې د یوه زناکارې ښځې سره رابطه وکړي چې هغه مسلمانه به وي، کافره نه وي، خو دا زناکار وي. نو د ده مقصد خارج خپل نفساني خواهشات سړول دی، بس هغې سره رابطه وکړي چې تا سره به نکاح وکړم. دا په هغه صورت کې چې کله هغه زنا ته پرې زنا ته جوړه نه وي او د هغې خیال دا چې بس ما به نکاح اخلي نو هله به دې اخلم، او دواړه عادي زناکاري عادت یې جوړ کړی. نو دا قاعده اکثریت شو او مطلب دا شو چې عام طور زناکار رابطه د زناکار سړي سره کېږي او زناکار ښځې رابطه د زناکار سړي سره کېږي، یې د مشرکې سره کېږي. د دې کې د نکاح د حرمت بحث نه دی چې ګنې د زناکار سړي نکاح د بغیر د زناکاري ښځې نه کېږي، داسې مطلب یې نه دی. ځکه په دې ځایونو کې ډېر سوالات بیا راپورته کېږي. هغه دا دی چې د قرآن صریح آیات ته چې تاسو نکاح وکړئ وابتغوا ما وراء ذلک، محرمات چې کومې ذکر شوي سورة النساء کې چې کوم څه نکاح نه کېږي هغې نه بعد وایي چې د دغه ښځو نه علاوه د نورو څه تاسو نکاح کوئ نه کولی شي. د هغې آیات د عموم نه معلومېږي چې د زناکارو ښځو سره نکاح کېږي. دغه شان پاک دامنه ښځه که زناکار کس سره نکاح کوي د نکاح په خپله صحیح کېږي، نکاح ټیک دی، اولاد به صحیح شمارېږي، دغه به خراب نسبت به ورته نه کېږي. دغه شان د مهر مسله د میراث مسله دا ثابتوي دا حکم. نو او سیرت کتابونو هم داسې معلومېږي داسې نکاحونه شوي دي چا ورته منع نه دی وي، د امت اجماع تقریبا په دې معنی ده چې نکاح په خپل ځای باندې صحیح دی. نو آیات مطلب دا نشته چې ګنې نکاح حرام دی، بلکې مطلب دا دی چې اکثر داسې کېږي، اکثر داسې چې زناکار څوک چې هغه په قسمت کې زناکار ښځه راسي او د زناکارې ښځې په قسمت کې زناکار سړی پیدا کېږي یا مشرک سړی پیدا کېږي، نو نکاح حرمت پکې رانغی. هلته سوال حل شو. دغه شان ده که زناکاره ښځه لا ینکحها الا زان، نکاح نه کوي د سره بغیر د زناکار سړي نه. پاک دامن کس یې خو بده ګڼي، هغه خیال دا چې د په اولاد باندې اثر کوي او دا خاندان بدناموي، دا آینده بچو ته پیغور جوړېږي، خلک بې قصې کوي. نو بس زناکار خو په دغه حیا باندې نه او حیا ځای ته رسولي، بس هغه ورسره رابطه وسي، هغه به سره نکاح وکړي یا بس مشرک سړی وکړي، نو نکاح د حرمت خبره نه شوه. وحرم ذلك على المؤمنين، او حرام دی دا کار په مؤمنانو باندې. کوم کار حرام دی؟ دې ځکه کې یو احتمال دا ده چې دا کار حرام ده چې زناکار سړي سره چې هغه مستقیل زناکار د زنا نه پرېږدي او څوک ورله په نکاح باندې زنانه ورکوي چې بس داري په نکاح باندې شوه، دا کار شرعا ناجایز دی. نکاح په خپله صحیح دی، خو دا رشته کول، دا رشته قایمول اول سر نه، دا رشته جوړول دا ټیک کار نه دی، دا بدې ګناهګار دی. البته چې نکاح وتړو نکاح په خپل ځای باندې ټیک دی، اولاد به صحیح شمارېږي، میراث احکام به ثابتېږي دغه ځکین کې. نو دغه کار چې په مؤمنانو باندې حرام دی چې زناکارو ښځو سره یا زناکارو سړو سره رابطه نه کوي. زناکار سړی به زناکاره ښځه پسې به ګرځي، زناکاره ښځه به زناکار سړي پسې به ګرځي، خو مؤمنان خلک به د دې دواړو سره رابطه نه کوي، دا به حرام دی. دا مطلب شو. ځینې علماو د حرم ذلک مطلب دا ذکر کړی دی چې وحرم ذلک علی المؤمنین، حرام دی دغه نکاح کول د زناکارې ښځې سره یا د مشرک سړي مشرکې ښځې سره حرام دی په مؤمنانو باندې. چا دا مطلب ذکر کړی دی. او د ذکر کې د دوی خبره چې یو اړخ راوالي خو سمون خوري ټیک دی چې د مشرکې ښځې سره د مؤمن سړي نکاح نه کېږي، دا خو ټیک خبره ده. لیکن هلته کې د زناکاري خبره ده چې زناکارې سره نکاح دا مؤمنانو باندې حرام شو. نو او نکاحونه خو دا نکاح خو ثابت دی، نور نصوص نه معلومېږي، بلې خو د امت اجماع ده چې نکاح په خپل ځای باندې صحیح کېږي. او د قرآن وایي چې وحرم ذلک دا حرام دی. د هغې تفصیلي جواب چې کوم دی تفسیر ما په قرآن ذکر کړی دی چې حرام ټکی چې کوم دی کله چې په قرآن کې استعمال شي د دې دو مطلبونه. یو حرام هغه معنا باندې راځي چې هغه ګنای او د هغې دپاره سزاګانې شریعت ټاکلي، سزاګانې به الله تعالی ورکوي. او د دې سره سره دغه حرام کار که چا وکړو
دنیاوي شرعي احکام په هغه باندې نه مرتب کیږي، شرعي احکام نه ثابتوي. لکه مکه سورۃ النساء کې چې کومې ښځې ذکر شوي دي چې هغه سره نکاح نه کیږي، نو که چا ورسره نکاح وکړي دا نکاح حرام دی. اوس د هغه حرام دی چې دا هم د جهنم سبب به جوړېږي، ځکه چې کومې ښځې سره نکاح نه کیږي څوک یې ورسره وکړي خو جهنم به ځي شي، او د دې سره سره دغه نکاح به کالعدم وګرځېږي، دا به باطل دا نکاح به په دې باندې به شرعي احکام مرتب نه وي. اوس راشه که د دې اخو اولاد وشو نو هغه اولاد به د نسب نه ثابت نه وي، دا به جایز اولاد نه وي. دغه شان ده کې په دغه کومې ښځې سره چې نکاح نه کیږي کړې ده مهر یې نه رسېږي، د ښځې ته مهر په ده باندې نشته، مهر مسله ختمه شوه، میراث د دې ښځې د دغه سړي نه رسېږي ځکه چې اصلا دغه نکاح باطل شوی نه دی. دویم حرام دې ته ویل کېږي چې هغه دنیوي احکام په هغې مرتب کېږي لیکن د الله تعالی په نسبت باندې جرم وي. نو اوس دې ذکر کې راشه وحرم ذلک حرام دی دغه نکاح کول د مشرکې ښځې یا زناګارې ښځې سره حرام دی په مؤمنانو باندې. دا کومه معنا شوه؟ دویمه معنا ذکر سمون خوري، ځکه د مشرک سره نکاح خو حسم حرام دی، د مشرکې ښځې سره نکاح نه کېږي د مؤمن سړي، هغه په خپل ځای باندې واضح مضمون دی. خو راشه دا خبره چې یاره زناکارې ښځې سره نکاح حرام دی که حرام نه دی؟ نو حرام دی. کومه معنا سره حرام دی؟ په دې معنا سره حرام دی چې د زناکارې ښځې سره د مؤمن نکاح کول اصلا دا کار د ګناه د ثواب نه دی. په رشته چې کوم ثواب ملاویږي او رشته چې کوم حقونه لري نو اولا د دا کار غلط وکړو چې زناکارې ښځې سره نکاح کړی دی، خو وروسته نکاح چې کله وکړو نکاح به ثابت وي او دا به کالعدم نه وي، په دې به شرعي احکام مرتب کېږي. اوس سړی ولګېد زناکاره ښځه واخیستله یا زناکاره ښځه ولګېده د یو نیک کس سره نکاح وکړه، دا نکاح ثابته ده، په نکاح کې څه اعتراض نشته. لیکن اول نه چې دوی د نکاح ته راضي کېدل، د مؤمن سړی چې کله د زناکارې ښځې ته راضي شوی دی د رضامندي د اول سر نه ګناه ده، دا جرم دی. یا دا پاک دامنه ښځه چې زناکار کس یې خوښ کړی دی نو دا اولنۍ رضامندي دا جرم دی، ګناه ده. خو دا هغه حرام نه دی چې په دې دنیوي احکام نه مرتب کېږي، بلکې دې باندې دنیوي احکام اوس مرتب کېږي چې نکاح یې وکړه د هغې نه بعد به اولاد به جایز ثابتېږي، مهر به ثابتېږي، په دې سړي باندې پر دې ښځې مهر دغه چې کوم دی خرچه دا به لازمیږي. نو دا د حرمت هغه دویمه معنا شوه. دا تفسیر راجح تفسیر دی او په دې کې څه مشکل نشته دی. اولنی تفسیرونه چې دي هغه کمزوري دي. اولنی تفسیرونه کې یو دا و چې حرم ذلک علی المؤمنین، حرام دي دا تعلقات ساتل د مؤمنانو سره، یعنی حرام دي دغه تعلقات ساتل د مشرک ښځې یا زناکارې ښځې سره مؤمنانو باندې حرام دي. حالانکه باس د نکاح روان دي، دا باس تعلقاتو نه دی. نو چې ته باس راخلې دا معنی لګ لري غونته کې معلومیږي. او چا داسې لیکلي دي ځینې مفسرینو چې په هغه کې تفسیر جلالین هم شامل دي چې وحرم ذلک علی المؤمنین دا ابتدایي حکم، ابتدا د اسلام کې داسې وه چې د زناکارې ښځې سره یا د مشرکې ښځې سره نکاح کول حرام اول سر نه، د مشرکې سره په الحال وسم حرام دی، خو د زناکارې ښځې سره جایز شو، په الحال جایز شو. وایي دې کې مسله داسې وایي چې په ابتدا د اسلام کې ډېرې زنانه داسې وي چې ډېرې سختې مالداره وي او د جهالت زمانه کې پیدا شوي، جهالت زمانه کې روانې وي، د اسلام ابتدایي دور. نو اصحاب الصفا او د نبی علیه السلام سره چې کوم صحابه کرام کوم چې غریب ترین صحابه کرام ډېر زیات غریبانان چې هغې خپل کور او وطن هم نه لاره، هغه صحابه کرامو خیال دا و چې که د دې مشرکانو ښځو سره زموږ نکاح وشي یا دغه بدعمله ښځې چې هغې په خپله باندې خو کافرانی نه دي لیکن زناکاری عادت ته پیښې ده او ډېرې مالدار دي، که دوی سره زموږ نکاح وشي نو په دې طریقه باندې په اسلام ته یو مالدارۍ یو سبب جوړ شي، دغه مال به زموږ سره راشي، دا موږ الله تعالی په لار کې به استعمال کړو، په دې غریبانانو به خرج کړو، دې له به کورونه جوړ کړو، اسلحې به پې ولوالو، د اسلامي درسګاهونه به پې جوړ کړو، ډېره غټه فایده به وکړي. دا د هغوی میلان یو رای خیال یې و چې که داسې وشي نو خبرې کړي داسې نه وه. دا حکم راغی چې وحرم ذلک علی المؤمنین، مؤمنان دا کار نه کوي، نه د زناکارې ښځې سره نکاح کوي، نه د مشرکې سره کوي. نو وایي دا حکم مخصوص دی د اصحاب الصفا سره. دا خو یوه رایې شوه، دا خبره سمون خوري، لیکن د دې دپاره به دلیل کوم ځای کې نه پیدا کېږي چې دا خبره څنګه معلومه کړله چې دا حکم مخصوص د اصحاب الصفا سره د ابتدایي حکم دی او په الحال یې منسوخ وي، دلیل نو دلیل په دې معنی نشته. نو په دې وجه اولنۍ کوم موږ تفسیر چې کوم وړاندې وکړو چې وحرم ذلک علی المؤمنین چې حرام په دې دویمه معنی سره مستعمل دی چې یاره دا کار بنیادي جرم دی، ګناه ده، خو که چا نکاح د زناکارې ښځې سره وکړو نکاح ثابتېږي او احکام په مرتب کېږي او د مشرکې سره خو د اول نه ناجایز دی اوس هم ناجایز دی. دغه مسله معنی چې کومه ده که دا واخیستلی شي نو په دغه کې هېڅ سوالات اشکالات بیا نه پاتې کېږي.